دې ماشوم سره چې چا کوم ظلم کړی دی هلته ته انسان ویلی ستاسو را روان نوی نسل به هر یو دویم داسې ظالم او قاتل ګرځي کوم چې د دې ماشوم قاتل نن دا ټوله معاشره دا دلته چې ولاړه ده دا د دې ماشوم قاتلان او وروستو دا نظام دا سیستم دا ملک دا حکومت دا سرکار دا د دې ماشوم قاتل دی د دې نه موږ تاسو پر یو ځای کېدی نه شو لکه په دې موقع باندې ست تقریر به زه په دې موقع څه کوم په دې موقع باندې به موږ وایو څه د دې موقع باندې ضرورت د دې خبرې دی چې موږ تاسو ټول ځان د دې ماشوم قاتلان ولې دا معاشره په خپل دا معاشره په خپل غفلت کې انتها ته رسېدلې ده د دې معاشرې مزاج نه دی چې دا د خپل بچي تربیت څنګه د مولوي صاحب په دې تقریر اشاره کوله ستاسو را روان نوی نسل به هر یو دویم داسې ظالم او قاتل ګرځي کوم چې د دې ماشوم قاتل آیا موږ په دې حوالې سره سوچ او فکر کړی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د دغه آیت په ضمن کې بأي ذنب قتلت چې دا اولاد براباسي او د والدینو خلاف په استغاثه کوي چې زه ولې قتل کړی نو مفتی شفیع صاحب فرمایي چې د قیامت په ورځ به دا استغاثې دوه قسمه وي څو قسمه وي د دې آیت په ضمن کې فرمایي تفسیر باری په قرآن کې یو خو به د هغه مور پلار خلاف استغاثه چا چې د خپل بچي په مرۍ ګوتې ایښي دي او وژلی دی او یو به د هغه اولاد د والدینو خلاف استغاثه کوي چا چې د خپل بچي روحاني تربیت نه دی کړی او دی روحاني طور قتل کړی دی د ده نه ښکلی انسان نه دی جوړ کړی کم پلار چې د بچي نه ښکلی انسان جوړ نه کړي دا د بچي روحاني قاتل دی نو مفتی شفیع صاحب فرمایي چې یو خو به دغه اولاد چې کم مور پلار خپل بچي له په مرۍ ګوتې ایښي دي او قتل کړی دی او یو به دغه بچي راپاسي د مور پلار خلاف په استغاثه کوي چا چې د بچي روحاني قتل کړی نو بیا یو عجیبه خبره لیکلې ده او دا زموږ ستاسو د ټولو دپاره د اورېدو ده دوی فرمایل چې الله به دومره غضبناک په هغه مور پلار نه چا چې د بچي په مرۍ ګوتې ایښي دي او جسماني طور یې قتل کړی دی وایي الله به د ټولو نه زیات غضبناک په هغه مور پلار وي چا چې د بچي روحاني قتل کړی یعنې د ده انسان نه دی جوړ کړی الله وایي ما د سره احسان وکړو بچی مې دله درکړه د انسان په شکل مې پیدا کړ په احسن تقویم کې مې پیدا کړ ځناور مې دله پیدا نه کړ شکل و صورت مې دله د انسان درکړ ښکلی بچی مې درکړ اوس د ده نه ښکلی انسان جوړولو لپاره ما پوره یو ضابطه حیات درلېږلی دی او پلاره دا ستا ذمهداري ده تا دې بچي نه انسان جوړ کړی او که دې نه و جوړ کړی نو الله به د ټولو نه ډېر غضبناک په هغه والدینو وي چا چې د بچي روحاني قتل کړی د ده انسان نه جوړ کړی تاسو څه وایئ او څنګه چې دغه ظالم دی دغه شانته کې د ده پلار ظالم دی دغه پلار د دغه انسان دا برابر په دې قتل کې شریک دی دا پلار د دغه زوی نه غټ ظالم ځکه دی چې ته د خپل زوی داسې سټیج ته رسولی دی چې هغه دا قسمه اقدام کړي نو زه درخواست کوم چې موږ تاسو من حیث السماج ټوله معاشره دا دلته چې څومره خلک ناست یو موږ د دې بچي قاتلان د ده به تپوس څوک کوي او دا خو پښتانه وایي نری نری باران دی دا کم نسل چې دنه اوس وزګېده دا 14 کلن او 14 کلن دا چې 20 کالو ته ورسېد خفه کېږي قسم دی د پلار په مرۍ کې به د سپي پټۍ اچوي او راکاږي نه پلار پیژني نه مور پیژني نه سپین ږیری پیژني نه نیکه پیژني نه مشر پیژني نه امام پیژني نه عالم پیژني نه د سکول استاد پیژني هغه ته خو د سرکاري نوکر په نظر باندې ګوري
ما ته ووایه دا معاشرې به ځي کوم طرف ته د دې معاشرې مزاج به کوم ځای کې او موږ به کوم سو او موږ به را روان نسلونو ته پرېږدو سو په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ تاسو نیکونه چې وفات کېده ستاسو پلرونه چې وفات کېده تاسو ته انسانیت پرېښی تاسو ته سړیتوب پرېښی تاسو ته کلیوالي پرېښې تاسو ته همدردي پرېښې تاسو ته غمخواري پرېښې تاسو ته د میلمه عزت ښودلی تاسو ته د مسافر خدمت ښودلی تا ته قبر کنستل پرېښي تا ته آباد اجرا خم او خاطي او رښتي او احترام پرېښی ته چې نن قبر ته روان یې ته خپل کشر ته څه شی پرېږدی څه نه سره شته بوتل روان شی روان بوتل خفه کېږئ مه قسم په خدای چې بوتلان قبر ته روان یې تاسو ته نیکونو دا ټول هر څه پرېښي نن چې تاسو قبر ته ځئ خپل کشر کول ته هېڅ شی پرېږدم د هغې ریزلټ او نتیجه نن په دې کټ کې پرته ده په دې کټ کې چې دا تاسو کوم لاش وینئ دا ستاسو عملي کردار یو منتشر معاشره یوه بېجوړه معاشره یوه بې احترامه معاشره یوه بې ادبه معاشره یو د کشر او د مشر تمیز نه کوونکې معاشره به تاسو سپین ږیري موږ ته پرېږدئ او دی څوک به درپسې د دوا نه وي ځکه چې تا د دوا سړی نه دی پیدا کړی څوک به ستا د وفات نه بعد ستا بوډۍ ښځې ته د احترام په نظر په کور کې ځکه نه ګوري چې تا خپل داسې بچی او نوسی نه دی پیدا کړی چې ستا نه بعد ستا امانت ته د عزت په نظر باندې وګوري داسې به وارې ته مه ځان بریو ذمه ګرځوه دا ستا د وجې نه ده تا خپل کردار نه دی پېژندلی قسم په خدای ما ته نن حق بې تعلیمه نیکه او بې تعلیمه مشران ډېر عزیز دي چې زه دې معاشرې ته ګورم اصل تعلیم یافته حق بې تعلیمه مشران هغه د معاشرې په نبض پوهېدل هغه مشر پېژانده هغه کشر پېژانده دا کومه معاشره ده د دې ظلم نه پوس موږ د چا او په دې موضوع به سړی تقریر څه کوي او چا ته به وایي چې دا ظلم دې وکړه راځئ احتساب موږ ټوله معاشره په دې جرم کې برابر شوي موږ ټوله معاشره قصورواره یو موږ عقل وسپورې رانغی چې زموږ خانداني او معاشرتي ډایرکشن او روح څه دی یار که نور څه نه شو کولی دا خو کولی شي چې موږ ته په خپلو نیکونو پلرونو یوه ټوله معاشره پرېښې وه که نه وه پرېښې یو ستا هغه بې تعلیمه خلک دومره پویه خلک وو چې د هغې په کور باندې ور نه و صرف ښځه راځوړنده وه خو بیا هم د چا عزت ته په بره نه دي کتلي بیا هم د چا مال او جان ته نقصان نه شي نه دی رسولی دا به څه یو ترقي به دغه ترقي یافته خلک چې په کور کې ور نه و د هغه عزت محفوظ و د هغه جان محفوظ و د هغه مال محفوظ و د هغه آبرو محفوظه وه ولې هغوی معاشره جوړه کړې وه تا معاشره نه ده جوړه کړې ستا د معاشرې مزاج دا نه دی چې په دې کې د عزت او د احترام بنیادونه مضبوط شي بلکې روزانه خلک لګیا دي د عزت او د احترام د مشرۍ او د کشرۍ د شفقت او د همدردۍ بنیادونه نړۍ زه درخواست دا کوم په خپل نوي نسل توجه راوړئ په خپل نوي نسل باندې توجه راوړئ دا موږ کوم طرف ته روان یو کوم بسو دا نوی نسل دا ځان ته رالاړ کوي د دې ظلم تپوس به څوک کوي شته څوک د دې ظلم تپوس او کوم طرف ته به جاړو کېدای شي چې د دې بعضې پهلو داسې چې موږ ډسکس کولی هم نه شو نو زه درخواست ستاسو خدمت کې دا کومه چې د خپل نوي نسل غم او فکر وکړئ خپل نوی نسل دا سکرین ته مه واله کوئ قسم دی نن چې دې موبایل کومه تبعي وکړه او زموږ معاشرې ته کوم نقصان راورسو نو راځئ که څوک پوهه سړی درکړي چې په دې پرېکړه مکالمه وکړي آیا دا زموږ د معاشرې د مزاج سره دې سیستمونه خوړه نن آنلاین جوارۍ شروع دي ښکاره د لکی ډرا په نوم باندې ستا په جلالات کې او په یو ځای بل ځای کې 20-62 ټکسونه لګېدلي خلک جوارۍ کوي تاسو په زمانه کې به جواري
اعلان کوي دا څوک دی ستا نوی نسل یې کوي که نه کوي او پلار سترګې بندې کړي نیکه بندې کړي چې نه سهار داسې وینم نو څوک به د دې معاشرې واګې راټینګوي بیا به څه کېږي بیا به داسې قسمه واقعات کېږي لہذا دلته به د ادارو خلک خامخا ولاړ دي دلته به د تاڼې نماینده هم خامخا ولاړ دي مونږ د سالوشاه د تاڼې SHO نه د پوره تاڼې د عملې نه او د DPO صاحب نه د DSP صاحب نه مطالبه کوو چې د دې ماشوم د قاتلینو په حواله باندې د سنجیده اقدامات وکړلی شي او دا ظالم او دا بدبخت د خپل انجام ته ورسولی شي په دې باندې ټول اتفاق دی او تاسو ټول دا یو درخواست درته او کل کرې درته کومه چې د ده قاتل معلوم شي ټوله علاقه یې سوشل بایکاټ وکړئ که پښتو درکړي که خیرت درکړي اول به د هغه جنازې له زه نه راځم دی او له تاسو به راځم لکه څوک به د دې روکتام کوي د دې ظلم د دې ناروا د دې روکتام به څوک کوي او ته معاشره به څه کردار ادا کوي پولیس خو بیا زه ونیسي چېرته اوس خو پانسي ختمه شوې ده قید به کړي سبا به په دې کوڅو کې ګرځي ستا به څه کردار ته به ورته په خیرالي وې که به ورته نه وې نو چې ته دقه قاتل ته په خیرالي وې ته د ظلم په پروموشن کې بیا شریک یې د دې خاندان سوشل بایکاټ وکړئ چې سبا ځي او د دې ظالم دپاره بیا کیس لړوئ داسې خوښه ده که نه ده خوښه